خو چونکې د اوبو ټمپریچر چې کله کم وي نو باډي زر نه سروس کېږي. او د هغې نه علاوه فرسټ ایئر سټوډنټ و شاور ماډل لکه د لاش انتظار د دروازې ته کتل دي که نه چې کله تاسو مطلب د کور کې لس کسه جاړي نو یا ته درته جاړي نو که سړی ډېر هم کلک وي څومره په جړا کېږي 11 به په جړا کېږي الریډي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت په عجیزو کې په یو ډېر افسوسناک مقام باندې موجود یم، سیند دی دریای کابل. او دلته کې ما سره تاسو د ریسکیو ملګري کتلی شئ، د دې انچارج کتلی شئ. خو دا خبره درته واضحه کړمه چې واقع څه شوې ده دلته کې. یو 22 کلن عبدالرحمن چې شپږ ورځې مخکې دلته په دې سیند کې لامبل او هغه ډوب شوی دی. نن شپږمه ورځ ده، دوی لګیا دي سرچ اپریشن کوي، خپل ریسکیو اپریشن د دې روان دی. خو تر اوسه ته به دوی ته کامیابي مخې ته نه ده راغلې. دغه تفصیلات تاسو مخې ته راوړم. انچارج صاحب ته راته ووایي چې شپږ ورځې وشوې تاسو مسلسل په دې اوبو کې لګیا یئ، کامیابي درته تر اوسه ته پورې په لاس باندې رانغله، څه وجه کېدی شي؟ نو اصل کې جی دا خو سیند دی او دې ځای کې ډب مونږه په ډایوینګ باندې هم وکتو. زمونږ پېښور ټیم هم په دې کې حصه واخیسته. اوس غلنۍ والا ټیم هم مونږ سره لګیا دی چې د دوی کم ځای باندې شک دی مونږ هغه هم وکتل خپل هم. خو اوس مونږ په اوپن سرچ باندې بځو ښکته تر خیالي چې کومه چوه ده هغې پورې، ورپسې تر موټروی پوله پورې. نو انشاءالله چې میلو بشي. خو چونکې د اوبو ټمپریچر چې کله کم وي نو باډي زر نه سروس کېږي. او بل ماشوم چونکې روجه کې روجه وه، نهر وي، نو چې کومه د باډي هغه انټرنل کیمیکل ریاکشنز وي هغه چې کومه سروس کېږي نو هغه پروسس هم سلو دی. نو انشاءالله چې نن سبا کې به خامخا ټیک ته جی، الله دې وکړي. د دې نه مخکې هم تاسو تقریبا د کم ځای پورې تاسو اپریشن کړی دی؟ د دې نه مخکې داسې سیند کې کم طرف ته تللی یئ؟ دې کې خو مونږه دا پل چې کم ځای کې ډبونه دي دا مو کتل. تر د صدریابه پورې مونږه مختلف ځایونو کې چې کم ځای کې ډب راځي، کم ځای کې اوبو دغه سیوا دی، نو هلته کې مونږه ډایوینګ کوو. او هغې نه علاوه مونږ د موټروی پوله پورې په اوپن سرچ باندې، یعنې اوپن سرچ مونږ دې ته وایو چې کله په کشتۍ کې کسان زمونږ ناست دي او ګیر چاپېره هغې ګوري چې یاره څه روان دي، څه پړسېدلي دي، څه باډي ده، نو هغه دې ته مونږ اوپن سرچ وایو. نو هغه بیا دوی ورکوشي وګوري، نو هغه سرچ هم زمونږ اوس واپس هغه د کشتۍ ریډي شوي او دې ځای نه به دا روانېږي موټروی پوله پورې به دوی. صحیح. خو تاسو دا وایئ که نه چې لکه دا باډي چې ده چېرته کې په اوبو کې دننه ده که نه، که بره وي خوا به ظاهره ښکاره شوی وي. بعضې وخت داسې چې په یو ډب باندې کیني، بعضې وخت په دې کې مختلف ځایونو کې دا سیخان وي، هغې چېرته کې یو ځای نه یا پرتوګ نه یا شرټ نه یا د هغې نه سټک کړي وي ځان سره، نو مختلف وجوهات کېدی شي. صحیح ده. څنګه مسلسل لګیا یئ که نه د روژې په حالت کې؟ یو خو روژه داسې ده چې لکه هغه انسان د دې هم یو نفسیاتي دباو هم وي، اوبو کې هم بیا تاسو ځئ خامخا به درته تنده هم لګي، څه رکاوټونه درته مخې ته نور راځي؟ دې کې خو موږ ته ډېر رکاوټونه راځي. لکه اول دا خو د غونډه رسک دی، الریډي لکه چې بل پسې ګرځېدي د ځان هم یو خو مونږ کوشش برپور دا دی چې انشاءالله څونه زر کېدی شي د پسې لرې به وګرځو را پیدا کړو. او د اوبه څنګه چې زموږ صاحب وایي چې اوبه هغه یخ دی الریډي، چې څونه د باندې ورځې زیاتېږي انشاءالله میلو به شي، زر به میلو شي. صحیح ده. سره دې کې مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې راځي. تاسو ګورئ دا زموږ ګورئ بالکل کیمرامین صاحب پرې فوکس کړه. زموږ جی دا خو ډېره غټه قرباني تاسو ورکوئ که نه؟ دا ستاسو د ډیوټۍ نه هټ کې دا تاسو یو ډېره غټه کارنامه کوئ، ډېر غټ سروسز دي ستاسو. دا داسې سروسز دي چې دا په الفاظو کې دا قوم مونږ څوک هم شکریه نشي ادا کولی. سر دا ډېر انتهایي ګران کار دی. دې کې ډېرې غټې ستونزې راځي، دې کې مرګ شته. مونږ خو د بل مرګ پسې ګرځو، خو خپل هم زمونږ هر وخت کې کوم دی سر په تلي کې ګرځول دی. دا ځینې تاسو دا راولئ، دا ډېر ګران کار دی. د اوبو انتهایي تیزه ده. دې کې دغه شان ستن ناپروت دی، دا پکې نه ښکاري. دې کې دونه غیب دی. او جی ستاسو هم ډېره مننه، ډېره شکریه. الله دې کامیابي درکړي، الله دې تاسو له کامیابي درکړي. تاسو جی څنګه لجیت څنګه ماشوم مونږ ته خو دومره پورې معلومات راغلي دي چې 22 کاله عمر یې و، عبدالرحمن نامه یې وه، څه بنیادي معلومات تاسو سره څه دي؟ بالکل حافظ قرآن لږ اوس قرآن حفظ وکړو او دور اعلان وکړ دی، ورته راوکې ختم ته ولاړو. او د هغې نه علاوه فرسټ ایئر سټوډنټ و پېښور ماډل کې.
آه. نو له ایج به تاسو د خپل پته چې د څومره ایج اوکې. جوړ کم عمر انتهایی کم عمر دا 22 ته ډېر یاد 22 ډېر یاد آه. 17 تقریبا میکسیمم بالکل 17 دغه 17 دومره پورې پورې ایج راغلی. الحمدلله دی زمونږ چې کوم څومره ټیمونه راغلي د 400 راغلي د 400 والا خو مونږ الحمدلله کله من کار نه ډیلی راځي ډیلی دا څه وایم کنه چې د دې ماضي ریکارډ څه دی دلته کې چې کله څوک ډوب شوي دي نو څونه وخت کې راوتلي دي ولې دې دونه وخت واړو یاره جی دا دې باره کې څوک څه نشي ویلی بل الله جل شانه کار داسې شوي دي پکې چې ډوب شوي دي پکې او 10 منټه پس هلته مړه وتلي دي داسې پکې شوي دي چې میاشت پس راوتلي دي بل د ورځو کې دا موسم هم لګیا دی او چونکې هغه د روژې په حالات کې مو روژې په حالات کې خامخا داسې کې لمباله راوتلی بس د ملګرو سره راغلی وي بل ورځ به زه لږې ورځې پس اعتکاف ته به کوم چونکې هر کله د دویم درېیم کال اعتکاف ته به کېناسته به نو اعتکاف ته به کېنم او د ملګرو سره روژه ماتوم بس هغې له راغلی مونږ یو ویډیو کتلی د هغې کې د لاندې که نه د پول لاندې په نظر باندې بیا کتلي دلته نه لامبل هغه مخکې چاره کې په هغه ورځ باندې اوبه ډېرې زیاتې کمې وې دغه چاره کې چېرته ناست وې هغې کې او د هغې نه اوبه را په مخه کړې چونکې لامبه ورله ورتلله نه ډوب شوی او ډوب شوی د والد صاحب ژوندی دی او والد صاحب ژوندی دی خو چونکې زما مشر ورور دی او لکه خامخا بالکل پریشر پې زیات دی هغه شوګر بیمار دی ډایبیټک پیشنټ دی کنه کور کې نوره څه فضا ده لکه دا کور کې کنه چې لکه د لاش انتظار د دروازې ته کتل دي کنه یاره جی زه بیګانې یم اتلې کور ته موټر وې په پل باندې بلته شپه کړې ده هغه کې نوهار پل باندې او اوس هم چونکې د هغې ځینې راغلي ما بیګا خوب نه دی کړی او دلته ولاړ یم اوس پورې ماښامه پورې ماسخوتانه پورې اوسه ټایم پورې 2 سره ویډیو کوم بیا هم کور ته نه ځم مطلب خامخا په داسې حالات کې چې حالات داسې چې بس برداشت قابل وي نه کوي سړی خو به ځان بیا مضبوط کی کنه سب بارو ګرځي نفسیاتي ځان داسې سب بیزي کی زنانه مورې خویندې سړي څومره پورې به سړی ځان مضبوط کړي که نه سړی هم انسان دی که نه د زنانو نه زیات نرم سړی هم دی چې کله تا ته مطلب کور کې لس کسه جاړي نو یا ته درته جاړي نو که سړی ډېر هم کلک وي څومره په ژړا کېږي 11 به په ژړا کېږي الریډي سر قدرمنو تاسو دا د دې د ریسکي والا خبرې مو اورېدلې دا د هغې تره دی د دې د خپل کور فضا هم دوی تاسو ته بیان کړله زما مقصد دا نه دی چې زه د ده د کور درد دغه کوکې او دغه کوکارې ستاسو مخې ته راوړم زما په دې کې بنیادي مقصد دا دی چې لږ د خدای خاطر وکړئ لږ د خپل ژوند د خپل ځان حفاظت دا په تاسو باندې هم فرض دی هغه ځایونو ته مه ځئ چې کوم ځای کې ستاسو ژوند په خطره کې وي لکه دغه شانته کې ځایونو ته نو دا دغه شانته کې بیا هغه یو انسان هم په تکلیف کې خدا شي چې هغه خو د دې ژوند نه پرده وکړي خو دلته کې شاته خاندان وي مور وي خویندې وي دغه شانته کې نور خلک وي هغه بیا لمحه په لمحه باندې بیا مري او قطره قطره باندې د هغوی د زړونو نه وینې څڅېږي خپل ژوند په خپل لاس کې دی ستاسو په خپله باندې محفوظ کړئ ګڼ شمېر موږ ټول دعا ګویو چې الله پاک د عبدالرحمن دغه باډي دوی ته میلاو کړي کور هم په پریشانۍ کې دی ریسکي وال هم لګی دی خپله ډیوټي کوي ستړي شوي دي نور به هم تر هغه وخته به لګی چې تر څو دغه باډي نه میلاو شوي الله ته ټول ستاسو د دعا منتظر دی چې دوی باندې د غم او د قیامت دا لمحه الله پاک اسانه کړي خوشحاله اوسئ خادم غواړه